السلام علیکم ملګرو د سړی د روزه مبارک وګورئ دا د هغه سړی قبر دی د هغه سړی روزه مبارک ته چې کوم سړی له الله پاک په دې دنیا باندې د مور د خدمت په وجه باندې دومره غټ مقام ورکړی دی او په هغه دنیا باندې به هم الله پاک ډېر غټ مقام ورکوي حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنه مبارک خبره کو کله چې ټول خلک جنت لزی نو الله پاک په حکم کې فرشتو لا چې اویس کرنی د جنت په دروازه باندې رئیسار کوي چې کله اویس کرنی د جنت په دروازه باندې رئیسار کړي شي هغه سره فکر شي هغه سره غم شي چې ټول خلک جنت لزی او ما داسې څه چل کړي چې الله پاک زره جنت په دروازه باندې رئیسار کوم الله پاک چې ورشي حضرت اویس کرنی له بوی تا نظر ډیر زیات خوشاله تا داسې د مور خدمت کړی دی چې زه درنه ډېر زیات خوشحاله یم او نن دغه وګوره دغه طرف له ټول دوزخیان ولاړ دي د ستا دا ګوته چې کوم څونه پورې رسي د ستا په یو اشاره باندې به ټول دوزخیان زه جنت له بوزم دومره غټ مقام الله پاک ورکړی دی بل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره ناستو ایلوی ستاسو په ټایم کې به داسې یو کس راځي و هغه نه ضرور خپل دپاره دعا وغواړئ خپل ځان دپاره دعا وغواړئ خپل قوم دپاره دعا وغواړئ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورلوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حیران شو چې داسې به څوک کسي لکه مطلب لکه خپله څومره غټې هستیانې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه څومره غټې هستیانې نو هغه بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولوی چې داسې یو کس پی چې اویس نوم به وي د پلار نوم به امیر وي او د کرنی قبیلې نه به تعلق ساتي او د یمن د ملک پی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاسو له پته هغه چې کوم خلیفہ ټایم 10 سال هغه خلیفہ وو هغه چې کله به هم حج ته لاړو ابد اویس کرنی په تلاش کې چې اویس کرنی به چرته وینم چې هغه نه زه دعا وغواړم یو ورځ داسې چلو شو چې د کله پیدا نکړو حضرت عمر چې کله حضرت اویس کرنی را پیدا نکړو دای چلو کو ټول حاجیان را جمع کو هغه ټایم کې تاسو له پته خلک په حجونو لکه د مختلف ملکونو په اوخانو په اسپو باندې مختلف دغه د ترانسپورت یو ذریعہ و نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا ټول راجمع کړي نه تاسو کو چې تاسو کې د یمن کم کسان دی غي لوګ ودرېږي نو د یمن والا کسان ودرېد بیا ولوي تاسو کې چې کم د کرنی قبيله والا هغه ودرېږي نو د کرنی قبيله والا یو کس صرف ودرېدو هغه نه تاسو کو تاسو کې حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنه پیژنې کنه هغه ولې بالکل زه پیژنم زمار وارد زما د رور زوی دی او خدا سمنټلی لګ ډیسټرب ونته دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لوي چپ شه لیونه بويتي وي ابا کم زې مال ملو شي او لوي چې خدا اساس عرفات میدان په لوتله او خان سرور لبوتلی حضرت علی رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دواړه په بیډه کې روان شو او د عرفات میدان لور سره چوې قتل د غزوان حضرت اویس کرنی په مونږ باندې ولاړ دی کله چې اویس کرنی لپته ولګ چې دغه رنگ دوه کسان راغه او کېناسته نو خپل مونږ داسې را مختصر کو سلام نو سره غلو دای سره ملو شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولوي ځوان استانوم څه دی او تاسو کې ولوي زه خو د خدای بندای ما نو هغه پته نه و چې دا دومره غټ خلیفہ راغله دی اویس کرنی نه پیژنو چې دا حضرت عمر دی او د زمانه وخت خلیفہ دی نو هغه ولوي زه خو د خدای بندای ملک هغه خلک داسې مزاق ټایم کې یا لکه اسی داسې خبره کوي چې لکه استاما کې څه کار چې زه هر څوک لکه داسې انداز کې خبرې کولې هغه پته نه و چې دا خلیفہ دی نو اول زه د خدای بندای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول د خدای بندگان یو خو تعالی خپل مور سنوم کې خلې دي هغه ولې مال خپل مور نوم اویس کې خلې دي نو بیا داسې سبل څه خبره شو نو دغه ولوي حضرت علی رضی الله عنه وی تعالی پتر دا سوک ته حضرت عمر رضی الله عنه ولا یادولو وی دا خلیفہ دی چې څنګه ولوي خلیفہ دی اویس کرنی ډیر زیات مطلب پیمانه شو او ولوي ځته نه معافي غواړم مال پته نه چې تاسو خلیفہ او داسې او یریدو ونتي نو ولوي ما سره مسکار دی مال ولی راغلی ولوي موږ لپاره دعا وغواړه حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه ولوي زموږ لپاره دعا وغواړه اویس کرنی ولا په خندا شو ولوي چې زه دومره تاسو څومره غټه هستیانې زه څنګه تاسو له دعا وغواړم نو موږ بیا ول حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې موږ له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلو چې دغه رنگ داسې یو کس پر د چې اویس کرنی نوم به وي د والد سیم نوم به امیر وي د یمن نه تعلق ساتي د کرنی قبیلې نه وي موږ د پاره دعا وغواړو نو دومره مطلب د واقعي مطلب دا دی چې دومره لوی مقام الله پاک ورکړو حضرت اویس کرنی د سپو وجه باندې صرف او صرف د مور په خدمت باندې او تاسو لپاره یو ورځ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تاسو کو چې د قیامت نشانی بسی قیامت په لکه داسې څه نشانی نو هغه لوی د قیامت خو ډېرې نشانیانې دي مطلب و یو نشانی داسې ووایه وایي کله چې میان دې ذلیله کېږي دا هم د قیامت یو نشاني ده نن سبا تاسو ګورئ څومره میان دي د خپلو بچو د لاسه ذلیله کېږي څومره میان دي د خپلو بچو د لاسه بېعزته کېږي څومره بچي داسې دي چې د خپلو میانو عزت نه کوي څومره بچي داسې دي د خپلو والدینو عزت نه کوي نو خپل والدینو ډېر زیات عزت کوي د خپل مور مقام وپېژنئ د مور د خپو د لاندې جنت دی د مور په عزت باندې د مور په خدمت باندې ګوره څومره لوی مقام د یو صحابي له د حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنه الله پاک ورکړو نو د مور ډیر زیات خدمت کوي دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې ټول خلک یې وګوري نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه ویډیو به ضرور شیر کوئ کمنټ کې خپل رائے موږ سره پیش کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج لایک کړئ د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه والسلام